بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو څنګه تاسو ته پته را چې بلدیاتي انتخابات د پښتونخوا په 19 ضلعو کې کیدونکي دي او په 19 دسمبر باندې دغه یوه اخیرنۍ نیټه ده. دې وخت کې چې کوم دی نو امیدوارانو خپل کمپینونه تیز کړي دي او هر سړی خپله ناره چې کومه ده هغه ولس ته رسوي. ډېر په پورمنه توګه باندې دغه انتخابات روان دي. یقینا دا د جمهوریت ښکلا ده او دا چې کوم دی د شعوري خلکو پیژنګلو ده. په دې باندې ډېر زیات خوشحاله چې تر دې وخته پورې داسې ناخوشګواره واقعا نه ده راغلې چې په پوسټر باندې څوک وران شوي دي. خو دغه خو جنرال کونسلر امیدواران دي او خو د تحصیل دي، نو یو بل چې کله مخې له ورځي یو بل له غاړه غټۍ ورځي، نو دا چې کوم دی موږ ته ډېر ښه عمل ښکاري. په ننني پروګرام کې زه خبرې اترې کوم کتونکو د 400 بلکې د پښتونخوا بلکې د پاکستان په هغه نوموړي بزرګ سیاستدان باندې چې هغه زموږ د دغه سیمې دی د چا په وجه چې موږ خو هم پیژنګلو لرو، هغه دی آفتاب احمد خان شیرپو. آفتاب احمد خان شیرپو دوه پیرې چې کوم دی نو وزیر اعلی پاتې شوی دی، دغه شانتي وفاقي وزیر څو وارې هغه پاتې شوی دی. وفاقي وزیر کې چې کوم دی کله هغه وزیر داخله و د پرویز مشرف په دور حکومت کې، په هغه ټیم کې ډېر سخت او ناسازه حالات و. په هغه ناسازه حالاتو کې موږ هم ډېر د نږدې نه هغه بمي چودنې لیدلې وي او کله چې هغه باندې په سټیشن کې دماکه شوی و نو ماته اوس هم هغه لمحې یادېږي چې زما د دې لاس نه کیمره الوتې وه او هغه کیمره د چا وه؟ هغه د عمرزو د عارف نومې کس وه چې دې وخت کې په دواړو سترګو باندې معذوره دی او د هغه کیمرې نقصان چې کوم دی د هغې ځاله بیا موږ کړې وه. نن هم هغه عارف شته دی، ژوندی دی، الله دې روغ ساتي، خو په دواړو سترګو باندې معذوره دی. دا صرف موږ د هغه بمي چودنې خبره کوو چې په دغه کې موږ په دغه سټیج باندې وو چې خدای پاک موږ څنګه موږ له ژوند راکړی دی او په دغه کې موږ بچ کړو. بیا چې کله په هغه باندې بله یو بمي چودنه په اختر کې کېدله نو هغه د شیرپو په جومات کې وه او زه دغه ټیم کې په قبرستان کې را روان یم په دې مقصد باندې چې شیرپو خان به مونځ کوي، د هغې کوریج به کومه ټي وي دپاره. خو دغه ټیم کې یو درز وشو، یو لوخړې وتلې چې د شپې ما سره خلیل نومې زما یو ملګری ما سره د شپې مې لو شو او سهار یې دغه دعوت هم راکړو. خو لومبنې ما هغه ولیده په یو داسې انداز کې چې دغه د هغه اخیرنۍ تړټکې وي، په هغې کې یو شمېر خلکه چې کوم دی ژوند د لاسه ورکړو. نو خبرې اترې کوو د شیرپو خان په بهادرۍ باندې چې په سبا باندې ډېره زیاته خطره وه، حکومت اجازت نه ورکو، خو د هغې باوجود باندې آفتاب احمد خان شیرپو چې کوم دی پردن په یو جنازه کې ګډون هم وکړو او د هغې نه پس چې کوم دی هغه د دغه جوبلو له تپوسونو له خو هم لاړه. آفتاب شیرپو په دې سیمه باندې ډېر زیات احسانات دي، خو د خلکو د اوټ په ذریعه په هغه باندې احسان دی، نو د هغې په بدله کې بابای روزګار هغه ته ویل کېږي، یو شمېر خلکو ته روزګار ورکړی دی، ترقیاتي کارونه یې کړي دي. ترنګي ټیکنیکل کالج سره سره دا غټ غټ سړکونه، ټیلیفون، ګیس، بجلي دا دې سیمه کې چې کوم دی د آفتاب شیرپو کارنامې دي. په تنګي کې اسپتال دغه شانتې په 400 کې 400 ته ګیس راوستلو کې د هغه چې کوم دی کوم خدمات دي او په دې لحاظ سره چې کوم دی هغه ته بابای روزګار خو هم ویل کېږي. اگر چې موږ هم د دغه سیمې موږ په فخر کوو، بیا موږ 400 والو بیا موږ په ټول 400 والو باندې فخر کوو، خو 400 کې بیا دغه ولی باغ ذکر کېږي، نو ورسره چې کوم دی د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو ذکر چې کوم دی سرپرست دی چې هغه لومبنی هغه شهید دی چې هغه ترخهګری ښکار شوی او هر کال چې کوم دی په 8 فروری باندې د هغه کلیزه مانځل کېږي او په دغه کې په زرګو خلکه ګډون کوي. یو هر کال دغه تعزیتي ریفرنس چې کوم دی یو تر بله غټ روي خلکه پکې ګډون کوي. نو هغه خدمات چې کوم دی چې گورنر پاتې شو، وفاقي وزیر پاتې شو، د ذوالفقار علي بټو د څنګ ملګری پاتې شو او هغه چې کوم پښتونخوا له څه کړي خو هغه حیات آباد دی، خو حیات آباد کمپلیکس دی. نو دا ډېرې غټې غټې کارنامې دغه خاندان چې کوم دی په دې پښتونخوا په خلکو باندې دي. خو زه ذکر کوم د آفتاب احمد خان شیرپو د دغه بزرګ سیاستدان چې د دې علاقې دپاره د سیمې دپاره ډېر زیات خدمات کړي. هغه خپل کاندیډیټ چې کوم دی هغه خو ولس ته وړاندې کړي دي. اوس دغه د ولس خوښه ده چې د هغه د خدماتو په بدله کې دغه کاندیډیټو سره دغه خلک څه کوي، په دغه بلدیاتي ټاکنو کې د هغې څومره پورې مرسته کوي. نور ووټ چې کوم دی دا د ضمیر فیصله ده، خو ووټ هغه چاله ورکوي چې یو سړی د ځان خو هم تپوس کولی شي او د قام خو هم تپوس کولی شي، نه چې وی هغه نه د ښې دی او نه د بدې دی، چا ملاسته غوایم نه راپاسولې. دغسې شانتې خلکو نه نفرت کول پکار دي چې هغه نه د چا په ښې کې کار ساتي او نه په بدو کې کار ساتي او نه د چا په کار راځي.
او نه ځان لوي مسلې ګورو. نو څو پورې چې د آفتاب شیرپو خبره ده، د آفتاب شیرپو هغه سیاستدان دی چې ټوله نړۍ چې کوم دی هغه یادی په بادرۍ باندې، په خدماتو باندې، په کار او زیار باندې. ځکه به ما ضروري غوښتل چې زه پې یو څو خبرې وکړم او موږ خو دغه کلي ځان حسابو، نو موږ د کلي یو، دغه علاقې یو، دغه علاقې خلک چې کوم دي یقینا پښتانه، نډر، بېباک او تکړه خلک دي، مزدورکار او خوارېکښه خلک دي. خو موږ به ذکر کوو د ټولې 400 د 400 غیور عوام دي، د 400 بهادر عوام دي، د 400 یو تاریخ دی په مذهبي، ادبي، صحافتي او په هر طبقه، په هر مکتب فکر خلک په دې کې ژوند کوي او د هرې طبقې خلک چې کوم دی نو په دغه 400 کې ژوند کوي او په هر لحاظ سره هغوی خپل یو پیژنګلو لري. خو په دغه پیژنګلو کې آفتاب احمد خان شیرپو یو ځانګړی حیثیت لري. نو زما زړه غوښتل چې زه په هغوی باندې څو خبرې وکړم. اگر چې موږ به په خپل ځاني دغه شان ثمراغات یا دغه شانتې څه نه وي لیدلی، خو چې کله اجتماعي سوچ کې، نو اجتماعي سوچ کې آفتاب شیرپو به زما په محله کې، زما په کلي کې، زما په علاقه کې ډېر خلک په غټو غټو څوکو باندې ورسره بیکار کړي وي، په روزګار کړی به وي. دغه شانتې مختلفو ملکونو ته چې کوم دی هغې خلک استولي دي. نو په دې لحاظ سره په موږ یې حق جوړېږي چې موږ د هغوی په ژوند هم خبرې کړو او د هغوی په کار او زیار باندې هم خبرې کړو، د هغوی په خدماتو باندې هم خبرې اترې کړو. انشاءالله خو ژوندو سبا به د یو بل پروګرام سره د یو بل لیډر چې کوم دی تاسو ته ښودنه کوو. خو په ننني پروګرام کې موږ صرف په آفتاب احمد خان شیرپو باندې خبرې اترې کولې چې زمونږ د دغه 400 فخر دی، بیا د پښتونخوا فخر دی او بیا ورته فخر پښتونخوا ویل کېږي. نو زمونږ باندې ډېر زیات احسانات دي زمونږ په 400 والو باندې. نو موږ په هغه په ژوند باندې چې کوم دی هغه ته دغه څو خبرې ډالۍ کوو. نور چې په هغه څومره باس کوي نو هغه کم دی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.